الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. دا بشارت مومنانو تا مخ کی اولنی امتحان ذکر شو، نو کله چې د امتحان برداشت کو، امتحان دی برداشت کو، نو داغی نتیجہ او بشارت ذکر کئی. مخ کی آیات کریمہ کی د دنیادارو او د بیدین خلقو سپک قتلو اهل حق تا چاغی دیندارو خلقو تسپک گوری، نوز داغی عظمت ذکر کی عند اللہ، عند اللہ عظمت ذکر کی. دنیادار و خلق سرا قدر د دنیاوی واللہ رب العزت حقیقت او باطن تو گوری. بدے کی اشارہ دے خبری تا چې د دیندارو مقام ته دنیادارو په نظر کې معلومه وا، بلکې د دیندارو مقام هغه د الله په نسبت دی وګوره، او د پیغمبر په نسبت دی وګوره. یو عالم ذکر کوي چې ماته یو سړی خبرې کولې، نو ماته وی چیرې په خوا به د خلکو د علماو عزت کو او ډېر احترام به کو، او اوس دا خلک د علماء او د دیندارو احترام نه کوي. بیاغه دا خبره کوله د علماء باندې د اعتراض په تور چې ګینه اوس هغه عالمان نه دی پاتې چې خلک دا غي احترام کوي او قدر کوي. اوس هغه عالمان نشته، اعتراض پتاوری کولا. امام ورته وی چې زما دا یو خادم دی، پرس کا غول سنموی بارام پیدا خادم میرے نوکر دی، او بل پاغه وخت کې وزیر اعظم لیاقت علی خانو. همارته چې یو دا دی، دا خادم دی چپړاسی دی،
او بل لیاقت علی خان دی. نو د یو سړی مقام د دې باران په نسبت باندې نشته، او لیاقت علی خان ډیر زیات احترام کوي. نو ته ودته بی عزت سړی وای کی عزتمن باوته وای، وینا زه ودته عزتمن وام زکه باران په سپويږي. لیاقت علی خان وزیر اعظم نه، او هغه چې چاته درون ګوري نو واقعي چې هغه سړی کې وسمانه وی. بما دای چې د مخلوق مثال د الله په مخ کې چپړاسیان او الله ر ټول کائنات بادشاہ دی. ته د علماء مقام د چپړاسیانو په نسبت معلومه چې دا چپړاسیانو په نسبت باندې وړو کېږي. او بادشاہ نه تاسو کا چې د الله په نزد یې څومره مقام دی. قدر زر زرگر شناست قدر جوهر جوهری، قدر گل بلبل شناست قدر دلدل علی. چې چاته د کمسیس قیمت نه معلومه، داغه نه داغه قیمت معلومول دا غشیز بی عزتی ده، دا غشیز بی عزتی ده. طالب سړی سره سبق وی، مولا سره سبق وی، مولا ورته خبر او کړه نقطه وته ویلا شعر وته وی، ویدار ضرور په کار کوي. بل راځي وته وی ویدار 500 نه بهتر دی، بل راځي وته وی ویدار زورو نه بهتر دی. طالب جان خوشاله چې درې مسالې مې زده کړې، درې شعرونه او د 3000 روپو نه غوړه دي. بازار تلاړ سي اغستل اسړې وته وی طالب جان در کومه خو پیسې دا سرشته، هغه ته زبرته شعر وام د 100 روپو نه خده. ا دکاندار وته شعر د ځان سره کې د نقد پیسې راکا، که نقد پیسې د سره یې خپغه کینې د لار والا زداسه. طالب جان خپا شو، استاد جی بسراغی تاوی چې ادور قیمتي دی او مال خو په ټماټر را نکړو، چمیار لمه سپړای وړا غیر الهونه ګڼډلا، غیر الهونه ګڼډلا. هغه ته زه صحیح ده په سبا پلان کی ځای کی بادشاہ مخه تا بخلق را جمع کیږي او غیب سوی تال تک ورشه. اغال تلاړو غیوی اره په پلان کې مطلب او پلان کې معنا کې وسوک شعر وای. خلق غلو طالب جان پاسې دو ویزب واما. طالب جان چې شعر وای بادشاہ را نږدې کو او ډېر انعام ولا ورکو، 5000 ولا ورکو. طالب راغه استاد ته وی وینن خدا چالو شو. استاد ته بچي تازه نو پیجندلې، تا د قدر ځای نو پیجندلې. بازار کې د روپو قدر دی، الته د علم قدر نشته. چې کم ځای د علم قدرې دا غي نتا پوسوکا، د علم قدرې دا غي نتا پوسوکا. دا الله رب د دنیا والو خندانه کو وی اها اولای من الله علیهم من بیننا، دای باندې الله احسان کویلا، دای له علم ورکاو او دل توحید پویا ورکاولا او د په قران باندې له پویدو. ادا موږ چې دومره غټ پټ خلک یو او قران کریم
وای چې تور پورې خان دی خدا الله په نيزه مقام څومره دی دا الله رب العزت په نيزه مقام څومره دی اقبالم یو ځای کی ذکر کړی دی ان شهیدوں کی قیمت اہل کلیسا سے نہ مانگ چې الله رب العزت په دین باندې قربانی دا غي قیمت د اهل کلیسا نه تاسو مکو دنیادار د دین په قدر سپويږي د دې وجنا کله کله دیندار خلق علماء او طلباء په احساس کمترای کهترای کې شکار شي ځان ورته معمولی ښکاری یو په خپل منصب اطمینانی او شکریه وی او دویم عجب او تکبر وی او تحقیر د بل وی دې کې فرق کول ضروری وی کلا په تواضع کې ځنې خلق ذلت تورسی دی وی عاجزی کوما نو بیا د دنیادار او مخه ته ځان ذلیل کی ځان ذلیل کی او ذلت نفس تلاړ شي او کله وای ز په خپل نعمت شکر وباسم مال الله د علم غوند نعمت را کړل دي په هغه کې عجب تکبر او تحقیر د غیر لاړ شي ټول نقصان تواضع په جامه کې ذلت نفس کول او ځان ذلیل کول او علم ذلیل کول دام د علم ناقدری ده او د شکر په اړ کې تکبر کول عجب او تکبر کول دام د شیطان چال لے د شیطان چال لے د دې وجنه چې کوم عالمانو په اخلاقو کتابونه لیکلي دي نو هغه هم قتل پکار وی او د حقیقت د شی نه ځان خبرول پکار وی او دویم حضرت تانوی رحمه الله تعالی ذکر کړی دي چې دا په صحبت د نیکانو باندې دا راځي چې بیا دې کې فرق معلومي او په صحبت د نیکانو او شاه ولی الله رحمه الله ذکر کوي چې دا د باطینی اصلاح سره تعلق لري باطینی تزکیه راشي اده بیا تواضع کوي د ذلت نفس نزان ساتي او بیا شکریه کوي او د تکبر عجب او تحقیر د غیر نزان ساتي هغه نزان ساتي نو کله علما طلباء او دیندار خلق احساس کمترای کې شکار شي او یاره خلق دا وکړل او مونږه څه شی وکړو قران کریم کې الله رب العزت فرمایلی دي ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زارت الحیات الدنیا لنفتنهم فيه ورزق ربک خیر و ابقا دنیادارو ته په وګسترګو باندې مګورا په داسې طریقه چې خپل منصب د تبیکار ښکار شي علم د تمامولی ښکار شي دین د تمامولی ښکار شي او دنیا د توچت ښکار شي سورۃ حجر کې هم د آیات ته
معمولی فرق سره اول د قران مقام ذکر شوی دی ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم ورپسې وی لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم دنیا دارو ته په وګسترګو مګورا په غزای باندې سراج المنیر خطیب شربینی رحمه الله دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قول ذکر کړی دی چې چا دین معمولی وګاڼو علم معمولی وګاڼو او مال او دولت درونو وګاڼو فقط صغر عظیم او عظم صغیرہ د ډیر معمولی سیز غټ وګاڼو او ډیر غټ سیز بیکار وګاڼو غټ سیز بیکار وګاڼو دین د الله رب العزت لوی دولتو الله رب العزت لوی نعمتو هغه سره د دنیا هیڅ منصب برابرې دل نشي یو عالم پلار ناستو چې د بادشاہ تیرې دو او ډیر په ټرا پرا او ټاټ باټ کیو مخ کې رستو داغه ډیر مخلوق روانو او دې پمینس کې او شان او شوکت سره عالم دا شوکتل از دلته خیال راوي منګه دینوم کوو سبقونه وایو علمم خورو منګ له خرام نه را کړو هغه له دا دومره سيزونه اور کړی هاتفی आवाज وته شوې بدل کما بدل یکم استاد نعمت پاغیل ورکم او غیله مې چې څور کړی دی هغه به تعالی درکم عالم چغه کړوي نه ویزه الله په ویش خوشاله یم رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال علم د انبیاء میراث ته د 1,40,000 انبیاء هغه میراث ته او مال او حکومت د قارون او د فرعون میراث ته نو کلا علماء او طلباء یا دیندار طبقه هغه احساس کې احترای کې شکار شي چې مونږه څه شي زونه یو او مونږه څه کړی دي عالم په خپل منصب خپشي طالب په خپل منصب خپشي او دا وی چې مونږ له مال او دولت نه راکړې مونږ له چې کمندونو دان دي راکړي الله رب العزت دې ځای مقام ذکر کوي د دیندار خلکو چې دنیادار ورته سپک ګوري خدای الله رب العزت پني زدي لوی مقام دی لوی مقام دی مقام با دنیا کې هم پتو لګي او ګینین ځوان صرف دنیا نه ده ځوان صرف دنیا نه ده دا لوی تسلسل له او دا لوی میچ ته روان به پته ویولږي اخیری انجام به چاوي خلق صرف دار دنیا میچ غني چې دا دنیا دا
دنیا میدان دی ټورنمنت دی کی چاو غټل اخاو چا بایلا نوخا خبره بل ده د مرګ نرستو لوی حالات دي بیا ور پسې لوی حالات دي او دیندار خلق دا غي مقام دا الله رب العزت په نسبانه ذکر کوي بشارت غي لراوړي وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا او پاو کې چراشتا داغ بختار چې یقین کې پاتونو زما باندې یؤمنون بآیاتنا چې یقین کې زما پاتونو ایمان علم دے تصدیق قلبی دے دا اللہ پا آیاتونو باندے پوئیگی او پاغی باندے یقین دے یو دا اللہ پا آیاتونو یقین مختصر دا دے چې دا اللہ جس ویلی دی ندا حق دی دا مختصر یقین دے باچسا اللہ ویلی دی دا حق دی او دا رشتیا دی دویم یقین دا دے چې دا اللہ پا آیاتونو یقین دے چې دا زما د دنیا او د آخرت د کامیابی ذریعہ ده د دنیا او د آخرت د کامیابی ذریعہ ده زما کامیابی پدې کې ده چې کله دا یقین راشي چې زما د دنیا او د آخرت کامیابی عمده ده خلق کامیابی دی ته وي چې پایاتونو باندې کور ملاو شي گاڑی ملاو شي او عزت ملاو شي د دنیا او حکومت ملاو شي او عبادت کامیاب شو کامیابی دا ده چې د الله په آیاتونو ته عمل وکړي یقین دی راغی اگر کتا سره یو روپای نشتا وجستا د الله په آیاتونو عمل نه ته کامیاب ستا سره یو انچ حکومت د دنیا نشتا استاد الله په آیاتونو یقین دی او په دې عمل له با ته کامیابی پګیړ اوګه وطن بربندي په سر توري پخپوخ پیابلی او کور دی نشتا په سارا باندې پروتي د وخت ډوډۍ سره نشتا خدا الله په دین کلا کې او د الله رب العزت په دین باندې عمل لنه ته کامیاب د الله په احکامات او عمل کول مستقله کامیابی ده دا نه چې کامیابی ده چې تا ته وغټ گاڑی ولاړی او لویا بنگله بدی او 300 کناله کوي مدرسې او واقعي چې د الله په دین کې کامیابی ده د الله په دین دا خو ظاهري اسباب دي دا دنیا سیټینګ نه چا یو شانتی وشي چا بل شانتی وشي اصل کامیابی د الله په شریعت عمل کول هغه بسې سملاو شو الله تعالی خلق واګړه په دنیا کې دار دې نتیجه نه ده سالم دنیا د یو آیات نتیجه نشي ګرځیدل قرآن مجید کې دی متاع الدنیا قلیل مولانا سیندی رحم الله د دین آخرت ثابت دی وای چې دا دنیا ډیره معمولی ده معلومیږي چې آخرت شته زکه دا دنیا د دین نتیجه کېدل نشي دا دین بدل نشي کېدل یو بهتر سیس پکار دی چې هغه د دین بدل شي نو په قیامت کې جنتی او د الله دیدار وي دا دنیا د الله د دین بدل نشي کېدل چې ته کامیابی دا غنې دا کامیابی نه ده
دا په الله په دین باندې عمل کول دا مستقله کامیابی ده. او چې کله یقین تراشي چې زما عزت زما کامیابی هغه د الله په آیاتونو کې ده، دغه آیاتونو عمل تراشي. چې یقین ته نه راغلی نو عمل ته نه راځي، بیا په بزور راولي. او چې یقین تراشي نو عمل تراشي. واخر دعوانا الکوی د پیخ